الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. دا سورة دخان دي مخد دینا سورة زخرف ذکر شو. دوالو سورتونو کې افتتاح پس سره ده په اثبات ته قرآن پاک سره او اختتام د سورۃ زخرف هغه په توحید د الله تعالی سره ده. د سورۃ دخان ابتدام په اثبات د قرآن سره ده او اختتام په نبوت سره ده. خیال کړه نه تلازم د دوالو په منځ کې تلازم ظاهر دی. اثبات نبوت مستلزم دی اثبات سره د توحید لره او اثبات توحید مستلزم دی سره اثبات وحدانیت. باقی د دې سورۃ دخان فضیلت دا د چڅوکو د جمعې په شپه باندې دا سورۃ لولي خیال کړه نو دا الله حبیب فرمای چې سار ته بد د ګناهونه معاف شي. چې څوک دا سورۃ د شپې ولولي نو سار ته ګناه معاف شي. هغه د ورځې ولولي شپې ته ګناه معاف شي. باقی پدې کې د ليلۃ البراءت ذکر الله تعالی کړی خوشی یو ليلۃ القدر دی یو ليلۃ البراءت دی. ليلۃ القدر خو هغه شپه ده چې پاغي کې قران پاک نازل شوی دی. خیال کړه د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته ليلۃ الصق او ليلۃ البراءت دا د شعبان 15 ورځ د شعبان سو 15 ورځ د ليلۃ الصق موي صق شتام ته وي. پدې کې احکام تقدیرات پکې چې کوم نه لیکل کېږي څو تقدیرات پکې لیکل کېږي د مرګ د ژوند د بیماری د صحت د عزت او د ذلت وغیرہ وغیرہ احکام پدې شپه کې لیکل کېږي. نه دې ليلۃ الصق او دې ليلۃ البراءت براءت چې کوم نه بیزاری ته خیال کړه پدې شپه کې بیزاری د چانه لیکل کېږي د کفارو د مشرکین. انو دا دو شپې دي دا دواړه محترم شپې دي. خیال کړه دواړه محترم شپې. دی باندې د مفسرینو اختلاف راغلی دی چې دا دلته کې چې کوم شپه ذکر شوی دا چې ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ دا آیا شپه چې کوم دینو د صدا دا شپه د براءت د نصف شعبان او کدا شپه د لیلۃ القدر. سو کوئی دا دلته چې ذکر دا لیلۃ القدر او ليلۃ القدر او دا یو ده. تاسو کوی چې نه دوالو کې فرق ده. ليلۃ القدر پر رمضان شریف کې او دغه چې قران پاک پس کې نازل شوی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هغه ځان لشپه ده او دا ليلۃ البراءت چې دا ځان لشپه. خیال کړه ارزاق پدې کې تقسیمېږي او پاغي کې ارزاق تقسیمی. خیال کړه مفسرین په دې کې تفسیر قرطبی هغه هم د دې تطبیق کړي دي. ابن کثیر هم تطبیق کړي دي. تفسیر روح المعانی هم په روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې په دې شپه کې ارزاق تقسیمیږي مرګ او ژوند پکې چې کوم نه تقسیمیږي صحت او مرض پکې تقسیمیږي. خیال کړه او په ليلۃ القدر کې هغه کې څه کېږي وی تطبیق دا کړی د تفسیر روح المعانی په روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ باندې چې په
د براءت په شپه کې ولیکلی شي او بیا هغه رجسټرونه د لیلة القدر په شپه کې حواله شي د لیلة القدر په شپه کې څه شي حواله شي فرشتو ته هغه بیا په دنیا کې دغه رجسټرونه خواره کړي واو شي فکر دغه رجسټرونه خواره کړي چې پلان کې بمري پلان کې به پیدا کیږي پلان کې له عزت راځي پلان کې له ذلت راځي خیال کراله نه دا یو شپه د لیکلو ده دا بل شپه د صدا دا د تقسیم اول ده الله تعالی دې ذکر فرمایي ان انزلنا بشکمون حامیم والکتاب المبین ان انزلنا بشکمون نازل کړي دا قران پاک فی لیلۃ مبارکۃ پاشپ مبارکہ کې ان كنا منذرین بشکمونگا يرون کیو نازل کړي دې مون پاشپ مبارکہ فیها یفرق کل امر حکیم پدغه شپه کې تقسیم کیږي د هر امر محکم پدغه شپه کې تقسیم کیږي د هر امر محکم دا دلته کې دا لیلۃ القدر چې پدې کې تقسیم کیږي د جانب د الله تعالی نه د فرشتو په واسطه باندې هر محکم امر محکم څه دی مرګ ژوند صحت مرض عزت او ذلت امر من عندنا چې دا فیصله د جانب زمونږ ان كنا مرسلین بشک مهرالی ګون کیو فرشتو لرا رحمت من ربک دارا دا فرشتي لګل رحمت الله تعالی دې انه هو السميع العليم رب السماوات دغل رب د اسمانونو دی ول ارض وما بينهما اي ان كنتم موقنين او دا رب د چا دې د ما بین دي ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين دغه الله تعالی رب تاسو دې رب د آباء اولین دې خیال کراله د دې روایت صحیح د وجنا د دې د وجنه تطبیق د دواړو شپو چې کوم دینه دا وش قاضي ابن عربي دا یو عالم دی هغه وای د شب براءت لره دغه نشته فضیلت نشته اورېکه شب براءت لره فضیلت نشته فضیلت صرف فیصله ده ليله القدر لده او داش په دې سورۃ الدخان کې چې ذکر شوی دا دام صدا دام ليله القدر ده او هغه چې په سورۃ قدر کې ذکر شوی دی چې ان انزلناه فی ليله اغم ليله القدر خدای دې دغه خبره چې د قاضي ابن عربي وې د دې څه حقیقت نشته دی ولی ځکه چې په ډیرو روایتو کې د ليله البراءت ذکر شوی دی چې هغه د شعبان 15 شپه ده د شعبان صدا دا 15 شپه نو په دې کې داغه فضیلت هم چې کوم نه ثابت ده داغه نه انکار نشي کېدلی او دا تطبیق چې کوم نه مفسرین بیا کړی دي چې ليله البراءت کې صرف لیکل کیږي او په ليله القدر کې نزول د قران پاک هم شوی دی او هغه کې تقسیم د دغه چې کوم نه د څه کې د دغه ارزاق او وغیرہ کې پر تقب یوم تات السما انتظار کوي اے حبیبا دا غورځي تات السما او بدخان مبین چې راتلبو کې اسمان په دخان مبین سره اے زما حبیبا ته انتظار کوو دا غورځي چې لوګي براش دا د مشرکانو د عذاب یو پیشنګوئی ده چې لوګي براشي په دې مشرکانو باندې یخش الناس چراغيري به خلق لرا هذا عذاب علیم دا عذاب دردناک دی د چا د پاره د دې د پاره پوښې به رب نکشف ادیب دعاګانې کوي اے رب زمونږه زمونږ نزایل کې العذاب دا عذاب چې کله دا لوګي راشي په دې عربو باندې پوښې به دې به دعاګانې کوي چې خدای زمونږ د عذاب لري کې ان مؤمنون مونږه ایمان والو خپل ایمان بظاهر کې ان لهم الذکر الله فرمای سرنګ د دې لپاره نصيحت قبل ولدي وقد جاءهم رسول مبين حالان کې راغله دي تا رسول مظهر ثم تولوا عنه بيد اعراض کو د دعوت پیغمبرنا وقالوا دي اول معلم مجنون دا سړی چې دې تعلیم یافته دی لیونه دی ان کاشف العذاب منګل لرکون کیو عذاب لرا قلینا لک زمانہ
لږه زمانه د عذاب مونږ لرکو د دینه انکم عائدون ای مشرکانو تاسو به دوباره عود کوئ کفر ته یوم نبطش البطشة الکبرى دا هغه ورځ ده چې مونږ به حمله وکړو د دې په دوی باندې په حملې لویې سره لویه حمله به مونږ په دوی باندې وو انا منتقمون مونږ د دې نه بدله اخیستونکي یو دا عذاب کله راغلی وي دا اووه کاله په دې باندې دا عذاب راغلی په چا باندې په قریشو باندې د بدر نه مخکې خیال کې راغلی د بطشة الکبرى نه مراد څه دی هغه عذاب د بدر دی هغه سزا د بدر پوه شوې او دا د دخان د عذاب په مخکې راغلی چې نبی علیه السلام څنګه هجرت وکړو په قریشو باندې د دخان عذاب راغی د دخان عذاب راغی پوه شوې او دی بیا په حضرت ابو سفیان په مشرۍ کې بیا دی نبی علیه السلام ته د مینت لپاره راغله پوه شوې او د توبې ایستلو لپاره راغله خیال کې راغله باقي د دې آیات په تفسیر کې د تفسیر قرطبی لیکلی دی چې په کوفه کې یو واعظ وعظ کاو حضرت امام مسروق فرمایي دا تابعی دی په کوفه کې وعظ کاو د دې آیات کریمه ترجمه وکړه او چیرې د قیامت په ورځ باندې با دا لوګي پیدا کیږي دا د علامات کبرا او د قیامت نه چې لوګي به پیدا کیږي او په ټول دنیا باندې به دغه لوګي خوري دغه مولانا صاحب چې وعظ کاو امام مسروق صاحب وایي پوه شوې نو حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې دا سړی څوک دی چې دا وعظ کوي خیال کړه حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خیال کړه دغه په کوفه کې وو چې کله دا وعظ چې کوم دینه واورید نه اول خدا چې ډډه والے وا او بیا دا سره نیخ او بیا یو فرمایل چې دا چې به علم وعظ دا سړی کوي او شي وکړي او دا خو چې کوم دی دا د دخان دغه دخان د قیامت نه دی دا دخان چې کوم دی د دې زمانه دی چې په مکه معظمه باندې کم چې کوم دی عذاب راغلی دی پوه شي وکړه د قات صالح دا د هغې ذکر دی پوه شي وکړه او وی دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دی بیا نبی علیہ السلام تراله دا قریش او وی فرمایل چې ای یا رسول الله د قبیله مضر د لپاره دعا وکړه چې خدای پاک د دې هلاکت نه بچ کړي او نبی علیہ السلام دعا وکړه نه دا د عذاب د قیامت چې کوم دی هغه ذکر نه دی بلکې دا عذاب دنیوي دی چې په زمانه د نبی علیه السلام کې دا راغلی کوشش او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا 15 عذابونه دا په دنیا کې مخکې راغلي دي په علاماتو د څه کې په وړو علاماتو د قیامت کې یو د دخان عذاب بل غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون دغه پیشنګوئی دا مخکې راغلی ده پوه شوې بل وانشق القمر د انشقاق د قمر هغه پیشنګوئی مخکې راغلی ده بل یوم نبطش البطشة الکبرى دا پیشنګوئی راغلی ده چې هغه په بدر باندې رښتیا شوې ده پوه شوې خیال کړه بل فسوف یکون لزاما دغه پیشنګوئی چې الله کړی ده دغه راغلی ده چې دا عذاب په دې قریش پورې سره لازم شوی دی فسوف یکون لزاما خیال کړه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا دخان دا د هغه 15 چې کوم نشاناتو نه دي چې دا موجود شوی دي پوه شوې کنه یو چې کوم دا دخان بل غلبت الروم بل
وانشق القمر ابل يوم نبطش البطشة الكبرى ابل سشي فسوف يكون لزام. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون بشکم فتنه کې واچول مخې د دینا قوم د فرعون لره. دا مذمت د مشرکین دی. مونږه په فتنه کې واچول مخې د دې قریشو نه چا لره قوم د فرعون لره. دا داغي عبرت چې کوم دین واقعا ذکر کوي. وجاءهم رسول کریم ان ادوا الی عباد الله. دغه رسول کریم سووي د فرعونانو ته وی ما ته د الله دا بندگان رازات کوي دا بني اسرائيل. اني لكم رسول امين والله تعالوا علي واني اتيكم بسلطان مبين واني عزت بربي وربكم ان ترجمون. فالله سره ز پناه غواړم چې هغه زما او تاسو رب دی چې ما په ګټو باندې مو ولای یعنی ما ته تکلیف مرا رسوي زما د رسالت نه انکار مکوي. لکه څنګه چې الله او ته فرمایلو فلا يسلون اليكما انتما ومن اتبعكم الغالبون وان لم تؤمنوا لي کتل تاسو په ما باندې ایمان نه راوړی پات دلون زمانه ډډه ته شي تکلیف مرا کوي. خیال کراله چې ایمان نه راوړی نه تکلیف مرا کوي. فدعا ربه आवाज کوي ابراهيم موسی عليه السلام خپل رب ته خیال کراله ان هؤلاء دعواجو کو اے الله دا فرعونیان چې دي قوم مجرمون دا چې قوم دي چې مجرمان دي. فاسر بعبادك دا الله ز طرف نو ته اعلان وشو روان کا دا بندگان زما لیلن د شپې روان. انکم متبعون پتاسو پسې په فرعونیان درځي لخرې بل پسې درځي خو فکر مکوي زبستاسو امداد کو. وترک البحر رهوا وګر او فريدوا دغه دریاب لاره رحمن ولال دا دریاب باندې امسا وخه د په فضای ودرېږي او دولس غونډې په کې جوړ شي. رهوا په معنا د ساکنان سره څو دریاب بچ کوم نه چپ او غلې شي. انهم جند محضرون دا فرعونیان چې دي دا شلاخ کړ دې مغرقون چې دي بغرق شي. کم ترکو من جنات غرق شو کنه ډېر پرې خودل د باغ چونه وعيون د چینونه وزروع د فصلونه ومقام کریم او د مقامات خیشتونه کلی کورونه ونعمت او د خوشالونه کانو فيها فاکهین چې پاغي کې دي په مستی کې په دغه خوشالي کې سو په مزو په مستی کې فاکه څه ته ویل شي فضلتم تفکهون تفکه ویل شي خوش طبعی کول ته. کذالک هم دارنګ عذاب په دی باندې راغی و اورثناها مونږه په میراث کې ورک سلرا د مصر لرا ایا د نعمتونو لرا قوما اخرین بل قوم تا هغه بل قوم سو چې هغه اولاد د بنی اسرائیل وما بکت علیهم السماء جلا ونقللا په فراق د دی باندې اسمان والارض ازمکه د فرعونانو په فراق باندې نه اسمان وجلل ان په ازمکه وجلل وما كانوا منذرين نو دیتا مهلت ورکړې شوی نو دیتا مهلت ورکړې شوی. حدیث کې راځي کنه ابو يعلى رحمت الله علیه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت کی چې دا الله حبیب فرمای چې پاسمان کې د هر بنده د لپاره دو دروازې دي. یو دروازه د خطلو د اعمالو دا ابل د کوزیدلو د اعمالو د نیکو خلقو اعمال په برخې دي د بدو اعمال چې دغه په حقته کوزي د یو دروازې نه رزق راځي او د بلنه اعمال په بر باندې خيږي. دو دروازې کوشش کله چې انسان مړ شي دا دواړه دروازې په جړا شي. دروازه د رزق هغه په جړا شي د تبر رزق راته د الله د طرف هغه په جړا شي. ا دروازه د اعمالم په جړا شي چې هغه نیک اعمال د په بر خطل هغه بند شو نه دروازه د اعمالم پس شي په جړا شي. دا روایت چا ده د انس رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو یعلا ذکر کړي. نو الله فرمایي ولقد نجینا بني اسرائيل بچ کوم بني اسرائيل لرا من العذاب المهين. دا عذاب پکون کې د عذاب پکون کې سو
من فرعون چې هغه ذات ته فرعون دا یو ناکاره عذاب په یو قرات کې من فرعون راغلی دی دا من فرعون دا فرعون لا سبا لا دا څومره غټ شی او پوه شي انه کان عالیا بشک دا جواب ده من فرعون دی انه کان عالیا دا فرعون دا ډیر متکبر من المسرفین د اسراف کوونکو نه ولقد اخترناهم على علم بشک مونږ دوی غوړه کړیو سره د علم خپلنا خیال کرا لک مونږه دا څوک دا پیغمبران مونږه منتخب کړیو خیال کرا لک په علم خپل سره علی العالمین په مخلوقات باندې خیال کرا لک دی دا څنګه چې دا پیغمبري دی تا په اٹکل میلاو شوی دا نا مونږ ته د دې استعداد او قابلیت معلومو ځکه مولا نبوت ورکړې دي خیال کرا لک بشک مونږه غوړه کړیو دي پیغمبرانو لره علی علم سره د علمنا علی العالمین په مخلوق د زمانه باندې واتیناهم مونږ ورکړیو دي پیغمبرانو ته من الآیات د معجزاتنا ما هغه معجزې په بلاو مبین چې باغی کې امتحان ظاهر او کسو د الله طرفنا ظاهر امتحان ان هؤلاء بشکدا مشرکان چې دي کم د مکه معظمه لا یقولون وای ان هي الا موتتنا الاولى ندې دا مرګ مگر مرګ لمبه دي بس د قلمبه مرګ دې بل بیانشته وما نحن بمنشرين نيمون دوباره پیدا کیدونکي با نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين فاذو تاثرات لو كي بآبائنا فمشرانو زمون سرا ان كنتم صادقين کتا سرشتنه کتا سوای چیرې بل ځوان شته ده زمونږه خپلرونه را پیدا کوي کنه اهم خير ام قوم تبع الله فرمای آیا دی غردی اکنه تبع ولا غردی خیال کړه تبع وال دا یو قوم د یمن چې هغه نافرمانی وکړه د چانه د پیغمبرانو نه دیالس پیغمبرانو تراغلی چې هغه نافرمانی وکړه نو عذاب چې کم دی نه سه پیرا وست خوشا عذاب دا دغه تسوي پوښ به د څه شي عذاب پیرا وستو د چیند دغه عذاب پیرا وستو د ډیم عذاب پیرا وستو پوښ به ډیم ولا سک هغه ولا وران اهلاكناهم هلاك دې توبه والا ولرا توبه والا مونږه هلاك کړل انهم كانوا مجرمين دغه مجرمانو هدي کې چې کم دینه سوي ټول پکې 22 قبيله وي هغه شپږ په یمن کې پاتې شولې سلور مدینه منورې تراله نور په دنیا کې خارج لا نورې فرقې دغه 12 فرقې نورې دا په دنیا کې خارج اهلكنا مونږه هلاك دي لره انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما ندی پیدا کړی موږ د اسمانونو او زمکه الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ورځ د قیامت دا زائد وعده د دې ټولو دی یوم دا ورځ دا لا یغني مولا عن مولا شيئا چې بچمنه کې مولا یو دوستو بچ بران ولی یو دوست عن مولا دبل دوستنا شيئا یو ذرا خیال کړه لکه چې الاخلاء بعضهم لبعض عدو التب دوستان سي دشمناني ولا هم ينصرون انا بدتي سر مدد وکړل شي الا من رحم الله دا ولا هم ينصرون نسل استثناء مگر هغه څوک چې پاغي باندې الله رحم وکړي چې الله په رحم وکړي چې هغه متقین دي ابد یو بل دوستان او انصار انه هو العزيز الحكيم بشک د الله تعالی دا غالب او رحیم دی غالب دی په کفارو باندې او رحیم دی د پچا د پاره د مؤمنانو د پاره ان شجره الزقوم بشک ونه د زقوم چې دا تعامل شیم دا خوراک د مجرم سړی دی دا د مجرمانو سزا الله ذکر کوي کل مهلی پشان چې کوم دینه د صد تانبه
لکه تانبه چې دا خوراک د چا دی تانبه چې ده نو دا خوراک د جهنمیانو دی یعنی ویلي کړي تانبه د اوبو په ځای به څه څکي ویلي کړي تانبه به څکي پوه شوې که کالمهلې چې دا په شان چې کوم دی نه د سړي په شان د تانبې یغلی فی البطون جوش به وهي په خېټو کې لکه بل ځای کې الله فرمایي واصلنا له عین الخطر خطر تانبې ته وایي ښه خو هلته دا خطر څه دی دلته خو معجزه وه د چا د سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام نه داود علیه السلام زما په فکر دا معجزه وه او هلته به عذابي په جهنم کې کغلی الحمیم دا به جوشونه وهي په شان د جوش وهله د ګرمو اوبو حمیم فذوقوا ماء حمیما فقطع امعاءه خذوه ونیسئ د جهنمي لرا ونیسئ فاعتلوه رای کاږئ کم ځای ته راکاږئ عتل ویلی شي عتل بعد ذلك زنیم عتل ویلی شي راښکلو الى سواء الجحیم یند جهنم ته ثم صبوا فوق راسه بیا واړوئ د پاسه د سر د دې جهنمي من عذاب الحمیم د عذاب د ګرمو اوبونه او ذوق ورته ووایئ چې وڅکه دا عذاب انک انت العزیز الکریم بېشکه ته معزز او چې کوم دی نه شریف یې اورې که نه د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه چې هغه یو کامل ولی د الله تیر شوی دی زما استاد دا صاحبان ته خلاف شوي څوک دا صاحبان ته خلاف شوي د دې آیات ترجمه به کوله ذوقوا وڅکه اے عبدالحق د نوخا انک انت العزیز الکریم ته په دنیا کې ډېر عزتمند او شریف وي پوه شو او خو عذاب څکه عذاب وڅکه پوه شو دا دې ته دغه ویلی شي پوه شو که نه دې ته د آیات دا خیال کراله که نه تحریف ویلی شي ان هذا ما کنتم به تمترون بېشکه دا هغه عذاب دی چې تاسو په دې پورې شک کولو څه کولو شک هم کوئ ان المتقین فی ضلال بېشکه پرهیزګاران خلق چې دی فی مقام امین دی به په مقام د امن کې وي چې هغه جنتونه دي فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین استبرق شنو ریخه متویلی شي متقابلین په جنت کې به دی څه یو بل ته مخامخي چې بیا ادبي رانه شي کذالک دی بم دغه شان په دې نعمتونو کې وي وزوجناهم من بدیل ودونه وکو بحور عین دا ودونه بولو کو دا حور د حورو سپین سترګو دا واده کله دی دا به الته کدلته به صفات شته دا بدلته پوه شي په کنه الته نه دا بدلته حدیث کې راغلي دي چې دا حورې د جنت چې کم دي دیا چې کله د دې زاده خزه د خاوندانو سره جنگ شروع کی د برنه وتا هغه حور आवाज کوي چې ودا خدای چې کم دی یا امت الله ودا خدای وینځه د وینځه غني غونډه کې پوښ به کنه لا توزي زوجي زما خاوند ته تکلیف ورسوا فانه دخيل عندك دی خوستا ملمه دی او دو ورځو مال را روان دی فانه دخيل عندك دینه معلومیږي چې دا نکاح د پوخانه شوی دی پوښ به کنه ځکه چې هغه د خپل خاوندانو ته اوازونه کوي چې کله کور کې جګړه شي ناغه ځای اوازونه وته شروع شي ویغلی شه پوه شي به کنه زمونږ د خاوند مخه پکاو ورپسې شي يدعون فيها بكل فاكهه حديب بلي په دغه ځای کې هر قسم میوجات امنین په امن او امان سره چې کومه میوه خوخی اواز بکی چراوړه پوه شي به لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم الته مرګ بنئ اقلم به مرګو چې کومه ساکله دي فضلا من ربك دا فضل د جانب د رب ستانه دي انما ذلك هو الفوز العظيم دا کامیابی لوی ده فانما يسرنا بشک من آسان کړی دی قرآن پاک را بلسان کا پجبستا باندې دا ما آسان کړی دی لعلهم يتذكرون خایږي چې دا خلقتنا نصيحت والی فرتقب انتظار کوه اے حبیبا انهم مرتقبون بشک دې انتظار کوونکي دي ته انتظار کوه د دې د انجام
आदि इंतज़ार को उनकी जी स्तासुद अंजाम सदक़ल्लाहु अलैहि व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनत तव्वाबीन वजअलना मिनल मुतत्वहिरीन वजअलना मिन इबादिका अस्सालिहीन वजअलना मिनल लज़ीना ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह करीम हाज़िरीन टोल बांधे रहम वकी ग़ाइबीन मुसलमानान बांधे रहम वकी रफ़ल क़हर द अज़ाब ना या अल्लाह करीम उनका बच के तो दुनिया व आखिरत ज़िल्लतुन नमून महफूज के ज़मून मशरान कि पे ईमान तरी ते कामिल मग़फ़िरत नसीब के अच ज़मूंगा कशरान जी अल्लाह तआला सलाहियत और इस्तिक़ामत पर दीन नसीब की अल्लाह द खैर सुमर दुआगानी द अल्लाह हबीब गुफ्तरी दी मुँह गवार ते कबूल के अल्लाह करीमा सुमर द शर न चे पनाह गुफ्तरी दा मुँगा तल महफूज के बेहुरमत सय्यिदिल अबरार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या